د رزق شپاړس دروازې د سار نه واله ماښام پورې انسان په دې ترتیب باندې ورځ تېره کړي انشاءالله العزیز الله پاک به انسان ته د رزق شپاړس دروازې کولو کړي. دا ویډیو راسره مخکې هم شیر کړئ چې مخکې خلکو ته دا پیدا ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، زمونږ کومه ویډیو ده، د دې حوالې سره ده چې د انسان د رزق به څنګه سیوا کېږي. او اصل کې الله پاک موږ له کونجیانې راکړي دي چې دا کونجیانې موږ راوالو، په دې کونجیانو باندې د رزق دا شپاړس دروازې دا موږ وټکو. الله پاک ما ته اختیار راکړی دی او ما ته د اختیار نه استعمالو. راځئ نن دغه شپاړس دروازې د رزق زه تاسو ته ښایم، په خپل یې مه اورئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. هغه شپاړس دروازې الله پاک د دې په ذریعې باندې انسان ته رزق ورکوي، انسان ته روزي ورکوي. د ټولو اول په هغه کې مونځ دی چې کوم سړی مونځ 5 وخته پابندۍ سره کوي، الله پاک به د انسان رزق دا په دنیا کې دا پراخه کړي. فرمایي چې کوم سړی مونځ کوي نو الله پاک به د انسان ته 5 انعام ورکړي. او فرمایي چې په دنیا کې یو غټ انعام دا دی چې الله پاک به د انسان رزق دا به سیوا کړي. دا ډېره زیاته غټه خبره ده، ځکه چې مالک کله راضي وي نو مالک به زموږ ستاسو ټول اعمال دا به قبلوي. کله چې اعمال قبلیږي بیا به الله پاک د اعمالو مطابق فیصلې راکوي. دغه رنګه زموږ اعمال مزیدار شي نو فیصلې به انشاءالله العزیز دا مزیداره وي. لومبی سبب دا شو چې موږ مونځ کوو، الله پاک به زموږ ستاسو رزق دا پراخه کړي. دغه رنګه دویم نمبر چې کوم بنده استغفار وایي نو الله پاک به د انسان رزق دا ډیر زیات کړي. دغه رنګه په سوره نوح کې الله پاک فرمایي چې الله پاک د استغفار په وجه باندې په خلکو باندې بارانونه کوي، خلکو له دغه رنګې مال دولت سیوا کوي، دغه رنګې خلکو له اولاد دغه رنګې سیوا کوي. نو که تاسو حال وکړئ که موږ استغفار ویل شروع کړو الله پاک به زموږ ستاسو زندګي ته بدله کړي. یاد ساتئ چې کله عذاب راځي عذاب نو چې کوم خلک استغفار وایي نو دا کسان د عذاب نه بچي. ځکه په سورت انفال کې الله پاک پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي په دې کافرانو باندې عذاب ځکه نه راځي یو پکې ته موجود دي. بل دا خبره چې استغفار چې کوم قوم وایي نو دغه قوم باندې الله پاک عذاب دا نه راځي. نو دویم نمبر دا استغفار شو. نو کوشش دا وکړو چې روزانه 100 پیرې د استغفار وایو. صحابه کرام وایي چې موږ د پیغمبر علیه صلات وسلام استغفار شمارل، کله کله به 80 پیرې ویلې خو 100 پیرې به دا روزانه ویلې. چې پیغمبر استغفار وایي نو موږ تاسو به خامخا وایو. دغه رنګې دریمه دروازه دا صدقه ده. کوم سړی چې صدقه ورکوي الله پاک به د انسان نه پریشانۍ لر کوي، الله پاک به د انسان نه مصیبتونه لر کوي. صدقې مطلب دا نه چې ته ګډ راولو ته حلال کړي. ستا د 10 روپو وس کېږي 10 روپۍ صدقه ورکړه، د بل سړي به 100 روپو وس کېږي، د بل سړي به د 1000 روپو وس کېږي. څومره چې د انسان وس کېږي نو د وس مطابق دا د صدقه ورکوي. نو صدقه د انسان رزق دا سیوا کوي. ځکه چې الله پاک ډېر غیرتي ذات دی، الله پاک ګوري چې زما دا بنده زما په نوم باندې څومره ورکړه کوي. نو چې الله پاک ګوري او ته دلته کې داسې پیسې شته نه و 10 او 30 دا ته صدقه ورکوي، الله پاک به تعالی سیوا درکړي، بیا به ته سیوا صدقه ورکوي. دغه رنګه څلورم نمبر کې راځي تقوا. کم سړی چې په دنیا کې تقوا اختیار کړي. او تاسو یاد ساتئ دا څومره چې خلک یو دی وایي چې لکه موږ د دین نه څومره لرې یو که نه، او په دنیا کې ډېر زیات خوند دی، په دنیا کې دا چل دی هغه چل دی، هېڅ خوند هم پکې نشته. په دنیا کې دومره خوند نشته دی چې کم سړی تقوا اختیار کړي نو خوند محترم په تقوا کې دی، خوند دا په دین کې دی. عمر صاحب نه چا تپوس وکړو وایي تقوا چاته وایي؟ عمر صاحب ورته فرمایي چې په یو لار باندې روان یې او په دې لاره باندې یو طرف ته دا غني وي، دغه رنګ دی بل طرف ته غني وي، او سړی ځان پسې دا څه ورته وایي کپړې دا راټولې کړي. چې ځان پسې کپړې راټولې کړي مطلب یې دا وي که نه چې د یو طرف نه د بل طرف نه دا غني ولې دا کپړې خرابې نه کړي. نو که په دنیا کې موږ داسې ژوند تېرو چې هر قسمه ګناهونه دي، څومره ګناهونه دي، نو د دې ټولو ګناهونه داسې ځان بچ کول او په دنیا کې داسې وخت تېرول چې موږ تاسو باندې ګناهونه لګي. نو دغه رنګې د ګناهونو ځان بچ کول دې ته څه وایي؟ تقوا ورته ویل کېږي.
پنځم نمبر نفلی عبادات. موږ چې جومات ته راشو نو خبرې کوو د هغې نه دا ښه ده چې 2 رکعته نفل وکړو. دغه رنګې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته سنت زواید دي، د ماښام نه بعد 4 رکعته دي، دغه رنګې د سهار لمانځه نه بعد چې کله نور روهېږي نو 4 رکعته دي. دغه رنګ د چاش لمونځ دا چې کله موږ نفلي عبادت کوو یا موږ نفلي صدقې کوو یا موږ نفلي حج کوو یا موږ نفلي عمره کوو، چې څومره نفلي روژې موږ نیسو دا ټول نفلي عبادتو کې راځي. او کم سړی دا کوي نو الله پاک به رزق دا به له سیوا کړي. نن سبا د الله پاک معافي وکړي، خلک فرض نه کوي نو نفلي عبادت خو لږ زیاته خبره ده. دغه رنګې ورسره 4 نمبر چې کم سړی حج کوي کم سړی عمره کوي، الله پاک به د انسان له رزق دا ډېر زیات ورکوي. ځکه چې یو سړی 8-9 لک روپۍ راوالي په هغې باندې حج کوي او دونه پیسې د الله پاک په لار کې ولګوي نو الله پاک هم د هغې څه نه څه بدله وله ورکوي که نه. یاد ساتئ چې تاسو به یو حاجي دا به چېرته تاسو غریب نه یې لیدلی، الله پاک سړی مالداره کوي. بیا دغه رنګ 1 نمبر کم سړی چې صلې رحمي کوي رشته دارانو سره ښه سلوک ساتي. که رشته دار غریب دی که رشته دار مالداره دی، دواړو سره په یو بیس باندې لګیایي، دواړو سره یو شانتې خبرې کوي، یو سره تعلق ساتي دی بل سره تعلق دا ساتي. نو مطلب دا شو که نه چې داسې نه چې کوم رشته دار مالداره دی د هغه نه تمه ده د هغه ډېر خیال ساتي، کوم چې غریب دی هغه ډو خیال نه ساتي، نو دا محترم او دا به صلې رحمي نه ده. فرمایي د قیامت په ورځ به د صلې رحمۍ له الله پاک وجود ورکړي او دا به راشي انسان به راونیسي الله پاکه دې زما خیال نه دی ساتلی. الله پاک به د صلې رحمۍ په وجه باندې انسان محترم دا به جهنم ته دا ورارځي. نو کوشش کول دا پکار دی چې اوس نه موږ صلې رحمي رشته داري دا پالل دا شروع کړو. دغه رنګې 8 نمبر زمونږ هغه رشته دار چې هغه ډېر زیات غریبانان دي، کوم چې ډېر زیات غریبانان دي د هغوی سره امداد کول، د هغوی مرسته کول. یاد ساتئ چې څومره یهودیان دي په دنیا کې، یو یهودي نه چا تپوس وکړو تاسو دونه مالداره ولې یې، نو هغه ورته ناشنا جواب ورکړو موږ د خپل ملګري دا تعاون سره کوو، موږ هغه سره امداد کوو، موږ خپل ملګری ځان له پرېږدو نه. نو دغه رنګې تعاون به خپل رشته دارانو سره کول دا پکار وي. دغه رنګې 9 نمبر الله پاک باندې مضبوط اراده، دغه رنګې الله پاک باندې توکل پکار دی. چې کله زمونږ بروسه یقین توکل په الله پاک باندې انشاءالله الله پاک به موږ له رزق راکوي. څنګه وایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. کم سړی چې الله پاک باندې توکل کوي نو الله پاک به د انسان لپاره دا کافي شي. او دغه رنګې 10 نمبر چې کم سړی شکر ادا کوي، فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم. الله پاک وایي چې کوم سړی شکر ادا کوي نو زه به له رزق دا سیوا کړم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. کوم سړی ناشکري کوي الله پاک وایي زه به تشته والم او نور به نه ورکوم ولله. نو کوشش کول پکار چې د شکر ماده د خپل ځان کې پیدا کړو. دغه رنګ 11 نمبر چې کله موږ کور ته راځو کور ته موږ داخلي کړو نو دعا وایو او دغه رنګې د دعا نه بعد چې کور ته داخلېږو نو ښه په خندا خوشحالۍ انداز کې موږ کور ته داخلېږو. چې کور کې څومره زنانه دي هغه موږ ته وګوري چې یاره دی خو د بار نه رالی او خوشحاله دی، نو دغه رنګ هغوی به خوشحالېږي. او که نه ته تندی ترېو کړی کور ته روان یې نو هغه خوشحاله خلک به استخفه کړي. دغه رنګې کومې زنانه داسې وي چې کور کې وي او سړي د بار نه که خفه راشي دیو ته وخاندي او ته دغه رنګې تسلي وله ورکړي، دغه رنګې د هغوی غم بدل کړي. نو الله پاک په دې وجه باندې د انسان رزق دا سیوا کوي. او دغه رنګې فرمایي چې 11 نمبر کم سړی د مور او پلار فرمانبرداري کوي، دغه رنګې د مور خبره مني د پلار خبره مني او چې هغوی څه قسم نه اډر کوي نو دی مني تابعداري کوي، الله پاک به د خلکو رزق دا به سیوا کوي. ځکه چې مور د خپل لاندې جنت دی او پلار دروازه ده، نو تا نه په جنت کې هم رزق ډېر زیات وي که نه، تا نه جنت خوشحاله وي، دغه رنګې تا نه دروازه خوشحاله وي مور او پلار، نو چې دا خوشحالي وي الله پاک به تعالی رزق دا ډېر زیات درکوي. دغه رنګې 14 نمبر چې کوم سړی هر ټایم کې دا په اودس کې اوسېږي نو الله پاک به د انسان رزق به ولې دومره سیوا ورکړي دومره سیوا، ځکه چې دی هر ټایم په اودس کې اوسېږي. نو کوم سړی اودس کې اوسېږي فرمایي چې فرښتې ورته دعاګانې کوي.
او دغه رنګې 14 نمبر چې کوم سړی د چاش لمونځ کوي تقریبا 7 بجې یا رسې 9:30 لسو پورې دا ټایم کې چې کوم سړی لمونځ کوي نو الله پاک به د انسان له رزق دا ډېر زیات کړي. دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی د ماسوتن د لمانځه نه بعد یا د ماښام د لمانځه نه بعد سورت واقعه تلاوت کوي نو الله پاک به د انسان رزق دا ډېر زیات کړي. ابن مسعود صاحب ته چا وي چې ستا خو دومره ډېرې زیاتې لوریانې دي او تا ورته څه پیسې میسې پرېښې که نه؟ هغه ورته فرمایي چې ما ورته صورت واقعه دا پرېښې ده د هغې تلاوت به کوي. نو کوم سړی صورت واقعه وایي نو الله پاک بیا مالداره کوي او دغه رنګې الله پاک به له رزق داسې به ورکړي. دغه رنګې 14 نمبر کوم سړی چې د الله پاک نه غواړي، یو سړی نه غواړي الله پاک نه ورکوي وله، کوم سړی د الله پاک نه غواړي الله پاک په غوښتلو باندې دا ډېر زیات محترم او دا خوشحالېږي. نو کوم سړی چې د الله پاک نه څه غواړي نو الله پاک د انسان ته ډېر زیات ورکوي. فرمایي چې ټول جهان نه هلکه راجمع شو د الله پاک نه یو څیز غوښتل غواړي. الله پاک ته سوال وکړي پروردګاره موږ له راکړه. نو چې څومره خلک دي د هغوی د هر چا د خواهش مطابق الله پاک د خلکو له څیزونه ورکول دا شروع کړي نو د الله پاک په خزانو کې دا کمی نه راځي. نو 14 نمبر دا چې د الله پاک نه څیز دا غواړئ نو الله پاک نه چې کله موږ څیز غواړو الله پاک په دې باندې محترم دا خوشحالېږي موږ له به سیوا راکوي. نو دا 14 خبرې وي او دا 14 خبرې داسې وي چې په دې باندې موږ عمل وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو رزق داسې واکړي. الله پاک موږ خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.